اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل بل نوی کلاس ته. مونږ د اوسه پورې دا زده کړه چې مونږ به ځان له یو نوی جیمیل اکاونټ څنګه جوړو او بیا به په هغې باندې ځان له یو کې یو ایس یا د بل کنټري ټیک ټاک اکاونټ څنګه جوړو. نننی کلاس کې مونږ دا زده کوو چې مونږ به ځان له د یوټیوب اکاونټ څنګه جوړو. ځینې ملګري به داسې وي چې هغوی له خو به چل ورځي، خو ځینې زموږ سره داسې ملګري هم شته چې هغوی له به دې طریقه نه ورځي، چونکې مونږ بیخي د سټارټ نه شروع کړې ده، بیخي د زیرو نه سټارټ اخیستی دی چې هر ملګری ښه په دې ترتیب پوه شي. نو راځو اوس جوړو چې مونږ به ځان له دا ګورو چې یو یوټیوب چینل به څنګه جوړو او بیا به د هغې سیټینګ څنګه کوو. نو د هغې لپاره به مونږ اول ځان سره یوټیوب چې کوم ایپ دی هغه انسټال کړی وي. یوټیوب ایپ به مونږ کولاو کړو او د مخکې نه کیدای شي په دې کې زموږ یو اکاونټ لاګین وي. که تاسو وګورئ نو بیخي به دې ګوټ کې د یو چې لیکلی دی، نو مطلب دلته زما هغه پروفایل، زما هغه مخکینی چې کوم ایمیل دی کنیکټ دی، په دې کې مونږ کلیک واخلو. دلته اوس زما خپل چینل شته. که د مخکې نه ستاسو یو اکاونټ دلته وي صحیح ده، که مونږ اوس نوی جوړو نو دا شته به مونږ لاګ آوټ کړو او نوی به جوړ کړو. او بل داسې هم کیدای شي چې زمونږ به یو جیمیل باندې 2-3 چینلې هم مونږ جوړولی شو. نو که یو جیمیل ستاسو د مخکې نه دی او تاسو په هغې یو چینل جوړ کړی، اوس په یو بل نوی جوړولی، نو هغه هم تاسو کولی شئ. هغه به چېرته بیا په بل ویډیو کې مونږ ډسکس کړو چې په یو جیمیل به 2-3 اکاونټ چینل څنګه جوړو. فلحال مونږ راځو نو مونږ به بره به دې بل کارنر کې چې د سیټینګ دا کوم بټن دی دا ډیبرۍ شانتي، نو په دې باندې به کلیک واخلو. سویچ اور منیج اکاونټ چې زموږ سره کوم دویم نمبر اپشن دی په دې باندې به کلیک کړو او دلته چې اوس مونږ په کوم جیمیل باندې خپل اکاونټ جوړول غواړو نو په هغې به کلیک کړو. زه اوس فلحال به د عیسی باچا مونږ ځان له جیمیل جوړ کړی و او ټیک ټاک اکاونټ هم مونږ به دې جوړ کړی، په دې باندې مونږ ځان له یو چینل جوړو. نو به عیسی باچا باندې ما کلیک واخیستو او زما سره د زما چې کوم دا نوی عیسی باچا جیمیل دی هغه کنیکټ شو. په دې باندې اوس واپس چې په دې کارنر کې سلیکټ کوم، دلته یې لیکلي دي چې کریټ ا چینل، مطلب په دې باندې چینل نشته. اوس به موږ چینل جوړو نو کریټ ا چینل باندې ما کلیک کړو. اوس دلته موږ دې ته پروفایل ډي پي هم خېژولی شو چې مطلب زما ډي پي به څنګه وي. نو د هغې مطابق موږ ځان له ډي پي خپل هم جوړولی شو. آنلاین د پینټرسټ د یو ځای نه راغستی هم شو، په جیمیني یا په چیټ جی پی ټي یا په بل داسې ایپ هم ځان له جوړولی شو او هغه به دلته مونږ اپلوډ کړو. چې کله مونږ به د کیمرې باندې کلیک واخلو زمونږ ګیلري به اوپن شي، د هغې نه به هغه تصویر سلیکټ کړو او به دلته راشي. نیم کې به مونږ ځان له چې خپل چینل له کوم نوم ایښوده غواړو نو دلته به مونږ هغه نیم له دې ورکړو. مثلا ما دې ته ولیکو چې لرن ود عیسی، چې دا زما د چینل نوم شو. چینل نوم میټر هم کوي او میټر نه هم کوي. هغې مثال داسې دی چې لکه اوس ټیک د ما ډېر ښه نوم کېښودو د مخکې نه نشته، خو چې زما کانټینټس وغیره پکې نشته نو څه فایده خو یې ونه کړه که نه. او یو نوم داسې دی چې د مخکې نه ډېر شي کسانو شته هم، خو زما کانټینټ هر څه برابر دي، نو زما هغه چینل هغه نوم چې دی به خلک زده کوي او ځان له به معلوموي. نو دونه غټه مسله ده هم نه، خو بهرحال بیا هم مونږ کوشش چې کوم سینیر دی هغوی داسې وایي چې تاسو له دې نه مخکې په یوټیوب کې سرچ کوئ چې یاره مطلب تاسو کوم نوم ایږدئ چې په هغې باندې مخکې نور اکاونټ شته که نه، چې ستاسو ته کوم کمپټیشن دی چې هغه کمیږي. مثلا زه اوس دغه لرن ود عیسی دا زه دا ګورم چې دا ټیک دی که ټیک نه دی. نو له دې نه مخکې زه دلته راشم واپس یوټیوب ته او دلته ورکوم چې لرن ود عیسی، ما دا وختي ورکړی هم. نو لرن ود عیسی چې ما کله ولیکو نو یو دغه چینل راغی، یو ورپسې بل راغی، خو دا صرف 9 سبسکرایبر دي، نو مطلب دونه پیسه نشته، خو د ټول نه پکې یو دغه اکاونټ د مخکې نه مضبوط شته. نو خو دونه څه میټر نه کوي، خیر دی. که مونږ یې بیخي ګورو چې ټوټل پکې څو چینلې دي نو بیا به مونږ به د فلټر بره 3 ډاټس په کلیک کړو، سرچ فلټر باندې به کلیک واخلو او د ټایپ کې چې دی نو دا به چینلز کو او اپلای به کړو. نو اوس چې څونه صرف چینل دي مونږ ته به هغه راواوړي چې په دې باندې څونه چینلې موجود دي. نو که تاسو خیال وکړئ بل څه چینل پې ما ته راوان نه وړېدو نو مطلب دا نوم ښه صحیح دی، صرف یو 2 چینلې شته، نور زیات یې نشته. نو لهذا زه به واپس راشم کریټ ا چینل باندې به کلیک کم او دلته به زه نوم ورکم چې لرن ود عیسی. او که مونږ یې بیخي د هغې نه جدا کوو نو باچاو سره هم لیکلی شو، یو سر داسې بل څه ټکی هم لیکلی شو، یا چې مخکې نه دی څنګه و EISA داسې ولیکو نو هم به یونیک شي. سیو مې کلیک واغستو نو زما چینل چې کوم نیم دی هغه راغی، دا مونږ چینج کولی هم شو، وروسته څه مسله خیر نشته. او هینډل باندې چې کوم دی نو چې زمونږ کوم نوم دی پکار چې هغه مونږ دلته واپس وساتو.
که هغه اویلیبل نه وي نو د هغې سره څه انسا داسې ولیکو چې اوس مثال به شو لرن وید ایسا 2026 سره ما ولیکو نو دا اویلیبل دی. د دې مطلب به دا چې کله زما دا چینل څوک سرچ کوي او هغه ماته وایي چې یاره ما لینک راکړه نو ډایرکټ ورته موږ داسې ویلی شو چې youtube.com /learnwithisa 2026 چې دا هغه کله ولیکي بس زموږ چینل به ډایرکټ راځي. په دې باندې هغه موږ څنګه یو بل په پروفایل کې منشن کوو هغه آی ډي ډایرکټ راوړي دغه شان دا زموږ هغه منشن دی لرن وید ایسا دا نوم چې دی که دا دلته چې اوس دا څه لیکلی شوي دي په دې هینډل کې په دې باندې به ډایرکټ زما چینل راوړي بل به پې نه راوړي ځکه چې دا یو یونیک د دې صرف کوډ دی. نو دا ما سیو کو دلته زمونږ چینل ما انټري وکړه په پروفایل پکچر مې خیر لاندې اپلوډ کړی هغه ته اپلوډ کولی شو نیم مې ورکو هینډل مې ورکو کریټ چینل باندې مې کلیک واغستو. کریټ چینل باندې چې کله موږ کلیک کوو نو زمونږ چې کوم چینل دی هغه دلته اوس جوړ شو. موږ اوس دا کتی شو چې دلته اوس وختي دلته لیکلی شوی چې کریټ ا چینل اوس ورته هغه هینډل دی نوم دی او ویو چینل دی. فلحال به دې کې څه نشته دا خو له دې چې پورې زموږ چینل بس جوړ شو. له دې نه بعد به موږ اوس داسې چل وکړو چې را به شو کروم ته او دلته به موږ ولیکو studio.youtube.com کوم چې په دې ټاپ باندې دی دا به اوپن کړو. کوم چې موږ وای ټي سټوډیو وایو ایپ په فارم کې هم دا موجود دی خو فلحال زما په ایپ کې نه دی پکار زما په کروم کې دی پکار دی زه په کروم کې کولاو کړم. اوس فلحال زما څه بل څه اکاونټ کولاو شو خو موږ کېدای شي تاسو ډایرکټ ساین ان راشي او یا کېدای شي دا کم اکاونټ دی ستاسو راشي خو تاسو ورته جیمیل سلیکټ کړئ دا کم چې زموږ خپل وو او هغه به دلته ساین ان شي. چې کله ساین ان شي زه اوس خپل ته اړم ما به دې دلته کلیک واغستو او سویچ اکاونټ باندې مې کلیک کو. زموږ چې اوس کم جوړ کړی دی نوی زه به هغې ته راشم بیخي د ټولو په لاسټ کې دی لرن وید ایسا په هغې باندې مې کلیک واغستو. چې کله زموږ سره اوس دا کروم کولاو شو په دې کې زموږ سره چې کوم چینل دی هغه مخې ته راغی او دا راغی چونکې موږ اول ځل دا کولاو کړو نو موږ ته ویلکم ووایي موږ کنټینیو باندې کلیک واغستو. اوس که تاسو وګورئ بیخي په دې ښکته ګوټ کې دلته د سیټینګ دا اپشن دی کوم چې موږ ته ښیم چې یاره تاسو دې ځای ته راشئ په دې باندې به موږ کلیک واخلو. دلته به د چینل ټول سیټینګ دی هغه به کول غواړي. موږ زیات ملګري خو چینل جوړ کړو خو دا ټول سیټینګ وغیره نه کوو د هغې د وجې نه مطلب د چینل چې کوم ګروت دی یا څه پکار دی نو هغه نه کېږي. کوم چې به جنرل کې دی نو به دې کې څه نشته دا به دغه شان چې ټیک وي. په سیکنډ نمبر چې زموږ سره کوم د چینل اپشن دی به دې به کلیک واخلو. نو اوس دلته بیسیک انفارمیشن ایډوانس سیټینګ او فیچر الیجیبیلیټي دي. بیسیک انفارمیشن کې به موږ کنټري سلیکټ کړو چې موږ د کوم کنټري سره یو نو چونکې پاکستان دی موږ به په دې ځای کې پاکستان سلیکټ کړو. بیا ښکته زموږ نه کیورډز غواړي دا اوس ګورو چې دا به څنګه دلته راوړو. ایډوانس سیټینګ ته به راشو نو به ایډوانس سیټینګ کې به نو سیټ چې کوم دی لکه چې دا زموږ دا ویډیو چې د کډز دپاره ده او که د کډز دپاره نه ده نو دواړه صحیح راځي خو به هر حال کله به موږ یو اپشن کله بل نو فلحال به موږ دا ریویو کې پرېږدو چې کله زه ویډیو اپلوډ کوم نو په هغې ټایم کې به زه تاته وایم چې یاره دا کوم ته پکار ده او که نه موږ وایو چې نه بس دا د کډز دپاره نه ده نو دې ځای کې نه د مخکې سره ایسته سیکنډ اپشن سلیکټ کړو نو هم به سیټ وي. فیچر الیجیبیلیټي کې دا چې اوس فلحال یو انیبل دی دا دوه نه دي نو سیکنډ هم پکار چې موږ انیبل کو الیجیبل کو دا نو چې دا کله موږ الیجیبل کول غواړو په دې کې موږ یو خپل فون نمبر ورکو او به ویریفای کو او چې کله هلته یو کوډ راشي یا هلته موږ ورکو بس دا به الیجیبل شي. دا تھرډ نمبر چې دی نو دا به ټایم سره سره په خپله ایسته وشي دی دا به موږ لږ صبر کوو. اوس راځو واپس دی له چې به بیسیک انفارمیشن کې زموږ دپاره کیورډز پکار دي او دلته نور هم لدي بلا شي سیټینګ دي ډسکرپشن دي ټیګز دي دنیا قصې بیتاری دي دا پکې موږ اوس پکار دي. د هغې دپاره به موږ داسې چل وکړو چې موږ به لاړ شو اے آی ته چیټ جي پي ټي ته یا جیمیني یا کلاوډ اے آی یا ډیپ سیک تاسو سره چې کوم یو هم اویلیبلي مثلا زه راغلم چیټ جي پي ټي ته او د ویډیو کې ټایم نه ضایع کول د وجې نه څه کار ما د مخکې نه کړی هم دی. چیټ جي پي ټي ته به موږ راشو
और दलता बस दलता वर्कम जी भाई मैंने एक नया चैनल बनाया है यूट्यूब पे लर्न विद ईसा के नाम से, जहां मुझे क्वेश्चन एंड आंसर यानी हर किस्म क्विज कंटेंट अपलोड करूंगा। लिहाजा चैनल के सारे सेटिंग में मेरी मदद करो एंड डिस्क्रिप्शन कीवर्ड हैशटैग एटसेट्रा जो भी रिक्वायरमेंट है वो दो। मतलब दना मादा तपूसु कुछ भाई मादा टोल हर सा राग जमा पखार दी दमाला टोल हर सा राग कम बस मुंगा अलता लिखूं लर्न विद ईसा चैनल नम खुद मखकिन शवे हैंडल हम मुंगा जानला द मखकिन लिखले दी خو بیا هم دوی یو ورکړه چې لرن وذ ایسا افیشل مطلب د افیشل ټکی اوس ډېر زبردست دی نو کېدای شي دا موږ دغه شان برابر کړو. ها کیټګري چې کوم دی نو زموږ هغه څه پکار دی ایجوکیشن پکار دی. ډسکرپشن چې کوم دی نو هغه هم د موږ ته راکړو زه به دا ډسکرپشن خو فلحال که خیال کړی موږ چې کوم ځای راړولی باقي موږ کیورډز پکار دي نو موږ به ډایرکټ لاړ شو کیورډز ته چې کیورډز یې موږ ته راکړي دي او که نه دي راکړي. کیورډز پکې نشته نو زه به دلته ولیکم چې پلیز چې ما ته کیورډز راکړه. ها دا ما ته اوس دا کوم کیورډز چې راکړه نو دا به زه له دې ځای نه کاپي کړم او په دې کیورډز کې کوم چې دلته زموږ څخه دویم نمبر سیټینګ کې موږ فلحال لګیا یو په نمبر به راکوزیږو. کنټري سلیکشن نه پس زموږ سره دویم نمبر سره کیورډ دی په کیورډ کې به کلیک واخلو او دلته به هغه ټول څه کو پیسټ کړو کوم چې موږ له چیټ جی پی ټي راکړه سیو په وروسته به اخره کې وکړو. اوس راشو اپلوډ ډیفالټس ته. اپلوډ ډیفالټ کې اصل کې موږ کله ویډیو خېجو نو به ټایټل ډسکرپشن به لیکو چې به موږ څه ورکړو دا به غي خو هر ویډیو دپاره دا لیکل دا موږ ته ګران پرېوځي لهذا موږ به دلته داسې سیټینګ وکړو چې هغه به بس په هر یو ویډیو کې بای ډیفالټ موږ ډایرکټ راځي او که موږ پکې څه معمولي چینجز کوو نو هغه به دلته په اسانتیا سره بیا کیږي. اوس ټایټل به زمونږ څنګه وي ځکه چې موږ ته خو الریډي خپل کانټینټس معلوم دي د موږ څه ټایټل سجیسټ کړي هم دي نو موږ به هغه واخلو بیا به ټایم سره سره به باید کې موږ چینجز کوو. مثلا د موږ سره راکړي کین یو سالو دس هغه کې یو ټیسټ 99% فیل only genius can answer this maths quiz question number 10 etc. مثلا ما د خطنې راواغستو چې یاره دا فلحال به بای ډیفالټ دی بیا به خیر د ویډیو او د هغې مطابق کانټینټ لحاظ سره به زه چینج کوم چې کوېسچن نمبر به وي او دلته ورته زه ولیکم د میتھس چونکې میتھس خو صرف میتھس خو به نه دی سره خو به هر څه فلحال دلته زه دا ور واچوم چې بای ډیفالټ دی دا چې only genius can answer this او کوېسچن نمبر پلانې او بیا د هغې نه پس که څه لیکم چې یاره دا د دې متعلق دا کوېسچن دی نو هغه به وي. به ډسکرپشن کې به موږ څه لیکو نو ډسکرپشن به موږ له دوی راکړی دې نه به اوس ډسکرپشن هم راواخلو دا یې ډسکرپشن راکړی دی. ډسکرپشن هم دلته موږ پیسټ کو ویزیبیلیټي چې دی نو دا به هم فلحال آن لیست وساتو بیا به دا موږ پبلیک کوو چې کله موږ ویډیو اپلوډ کوو. ایډوانس ته به لاړ شو. په ایډوانس کې مینسز کیټګري ده چې زما د کانټینټ څه په کم کیټګري کې راځي د څه متعلق دی نو دا خو ګورئ زه فلحال چې کوم کانټینټ تاسو ته ښیم د هغې متعلق دی که تاسو ځان له بل څه کانټینټ چوز کړي نو دا څونه سیټینګ چې موږ وکړه دا به د هغې مطابق تاسو ورته ورخېجوئ. اوس په کانټینټس کې مثلا ستاسو کامیډي ده هغه فني څیزونه خېجوئ نو بیا به ستاسو دا ښکته کیورډز وغیره دا هر سره دې متعلق وي خو دا به څنګه فایند کوو د چیټ جی پي ټي نو هغه ما تاسو چل وښو. فلحال چې موږ کوم کانټینټس خېجو نو هغه زموږ د ایجوکیشن متعلق دی نو دا به موږ څه کوو ایجوکیشن به کوو. ویډیو لینګویج چې دی نو بس هغه به ستاسو موږ کوشش به کوو چې دوه چینلې به چلو یو په اردو کې یو په انګلیش کې نو کوم چې زموږ انګلیش هغې کې به موږ ویډیو لینګویج انګلیش سلیکټ کوو کوم چې اردو وي په هغې کې به څه کوو اردو سلیکټ کوو. زیات ویوز په اردو راځي خو د ارنینګ په لحاظ سره د انګلیش هم ډېر دي بهرحال دواړه ټیک دي چې څه به قسمت کې به میلاویږي نو فلحال د دې له اردو سلیکټ کوم ویو اردو ها او بیا به دې کې دا دی چې ټایټل به زموږ څنګه نو ټایټل چونکې همیشه ته موږ په انګلیش کې لیکو نو ټایټل لینګویج چې دی نو هغه به موږ انګلیش سلیکټ کوو. سوري ویډیو لینګویج انګلیش سلیکټ شو
ویډیو لینګویج زمونږ اردو پکار دی او د ټایټل لینګویج چې دی نو هغه زمونږ سره انګلیش پکار دی. نو دا به واپس دراشم اردو کم او د ټایټل لینګویج چې دی نو دا به څه کو انګلیش کو. ها دا ایډوانس سیټینګ لدې کې وشو. اوس فارمیشنز ته به راوړو. فارمیشن چې دلته مطلب مونږ چې څوک ځان سره یو بل اډمن کوو یا 2-3 اډیانې اډمن کوو دا مونږ کولی هم شو او په دې ځای کې نه تاسو کوئ. اوس مثلا تاسو ځان سره یو ملګری هم په دې کې پارټنر کوئ چیرې هغه سره د هم لاګین یا هغه ته هم ښه ویډیو ورسره اپلوډ کولی زه هم شم نو هغه تاسو دلته انوایټ کولی شئ. د انوایټ کې به تاسو د هغه ایمیل ورکړئ هغه به هلته اکسپټ کړي نو تاسو سره به هغه هم دلته پارټنر شي او مطلب هغه تاسو دواړو په دې پوره مالکان شي او هغه هر څه به پکې کولی شئ. د دې نه علاوه زموږ سره داسې څه پاتې نه شو چې مطلب هغه دې پکې پاتې دا دی هم ټیک دی دلته هم څه ضرورت نشته. چینل ګایډلاین کې دلته هم څه ضرورت نشته. البته یو دغه پاتې دی هیشټیګز چې هیشټیګ دی زموږ نه کوم ځای کې پاتې شو هغه زما په خیال په دې اپلوډ ډیفالټس کې زما نه پاتې شو. اپلوډ ډیفالټس کې به ښکته لږ راشو دا دی 8 ټیګز نو په دې کې به موږ ټول ټیکس چې دي نو هغه ولیکو. موږ له به دې دغه راکړي دي خو هغه به یو فردن یو به لیکل غواړي. دا ټول د اوس ما راکړي چې بای دا ستا هیشټیګز دي یا کیورډز دي نو دا ټول دغلته لیکل غواړي خو یو په نمبر ورچول غواړي. دا کویز آی کیو ټیسټ جنرال نالج کویز میتھس کویز دا ټول به دغلته لیکل غواړي نو نمبر به تاسو ټول دلته ولیکئ. زه پکې هسې یو څو لیکم چې تاسو صرف هغه آیډیا وشي. مثلا ما ولیکو کویز شو بل مې ولیکو چې بای اسلامیک کویز شو بل مې ولیکو چې بای کوېسچن اینډ آنسر بل مې ولیکو چې بای لرن وذ اس بل میں ولیکو جی ڈو یو نو بل میں ولیکو کیا آپ کو پتہ ہے بل میں ولیکو میتھس کویز نو داسې مختلف به تاسو هلته د هغوی نه چې څونه درکړي په نمبر به ولیکئ او ټول هر څه به دلته واخلئ. بس دا ټول سیټینګ چې دی نو زموږ سره د اکاونټ چې دی د چینل هغه وشو دی نه پس ورپسې مونږ سیو بټن باندې کلیک واخلو نو زمونږ د چینل چې کوم هغه مین سیټینګ دی هغه ټول وشو. ځینې کسان چې وایي بای دی به مونږ تاسو له اس ای او سیټینګ کوو او تاسو نه به 1000-2000 روپۍ اخلو او دا سیټینګ به مونږ تاسو له کوو نو هغه دا سیټینګ دی هغه اس ای او سیټینګ چې دی نو هغه همدا و کوم چې ما تاسو ته اوس وښو. په دې طریقه باندې زمونږ د دې ټول سیټینګ وشو او زمونږ چې کوم آی ډي ده هغه څه شوه سوري کوم چینل دی نو هغه څه شو کریټ شو. اوس له دې نه بعد به مونږ دا زده کوو چې کوم کانټینټ مونږ چوز کړی دی چې کوم ما تاسو ته وښو چې کوېسچن اینډ آنسر به وي نو هغه به مونږ څنګه جوړو په کوم طریقه کوو په بله ویډیو کې به مونږ هغه زده کوو او د هغې اپلوډ کول به هم انشاءالله زده کوو. د دې نه علاوه که کوم ملګری په کوم کې نه پوهېږي نو هغه په کمنټس کې مونږ ته خپله خبره کولی شي او مونږ به هغه ګایډ کوو.